الله الرحمن الرحیم. فالاب هر کله چې فارغ شو مصنف علیه رحمت د بیان د اجمال نه شروع کړو په بیان د تفصیل کې نو ته اب نه شروع کړو نو اما الاب نو د اب تعریف نه کوي. و اما احوال الاب فی الارث هر چې احوال د اب دی په مثلا په ارث کې نو هغه فله احوال ثلاث نو د درې احوال دي په میراث کې د درې احوال دي د دینه به کوم وبشي خدا حالتونه په یادول غواړي بیا مسله زر حل کی. الحال الاول من الثلاثه الفرض المطلق فرض مطلق دی یعنی دی فرضیت دی او عصبیت وسره نشته فرض مطلق دی ته وایي چې خالی دی د عصوبت نه خالی دی د عصر مطلق څه دی وایي چې واضح فرض ذو بالفروض دی او عصبه نه دی خالی دی د عصوبت نه او هغه فرض مطلق څه شی دی د لپاره وهو السدس هغه شپږمه حصه ده د کل مال. خدا دا په کوم شرط باندې د لبه سود ورکول شي دا مشروط په یو شرط باندې هغه شرط دار وذالک دا سدس دی پلار لا دا فرض مطلق چې سدس دی پلار لا اشاره ذالک دغه خبره ده دا سره د وجود ابن نه دی چې د مړي ابن موجودی نه دلبه سدس ورکولی که ابن نه نو ابن الابن قائم مقام دي د ابن نو ابن الابن وینو باور سدس ورکولی شي. و ان سفلا او که ابن الابن موجود با دغه سدس کی درې حال ورته سره د ابن نه سره د پوت نه سره د پړپوت نه پوښي خدي اول حال الثاني للاب حرم د فارض اب فارث کې دا دی چې الفرض والتعصيب جميعا والفرض والتعصيب معا فرض د میراث ذوی الفروضیت سره عمري او په تعصیب سره به عمري جميعا معا کې باندې جميعا په دواړو سره ووري او خدا مشروط په یو شبانه وذالک او دا شرط په دې خبره باندې مع الابنه سره د پوتینا هغه خو پوت او کنه سره د پوتا او ابنه الابن یا د سره د پوتین د خنا سره د بنتینا سره د پوتینا سره د پړپوتینا و ان سفرت د خپل لور سره د زوی لور سره د زوی لور سره ابن بازیاتی کې اگر کخکتای نو دوی که به په دې په ذوی الفروضیت باندې به میراث وړي په عصبیت باندې تکي اوسره مرش پلار پاتې شو لور پاتې شو مثال په تور باندې صورت بیدای نو پلار له چې کوم دینو ذوی الفروضیت ته چې هغه سدس ته لور له چې کوم د بنت پاتې شوی ده کنه غیر لپاره نیمه ده نو مسله به تقریبا شي نشي سدس پکې د پلار شو نسب پکې د لور شو اوس بیا دغه پاتې شو دو پاتې شو هغه بیا د پلار له په طریقې د عصوبت سي نو زه بل جهتين میراث وړو هم په فرضیت سره وړو هم په عصبیت سره وړو وخذي والتعصيب المحض يعني والتعذيب المطلق تعذيب محسوسه وي چې د سره په ذوی الفروضیت نه دی په میراث ورو خو صرف په عصبیت باندې وړي خدا په دا یو مشروط په یو شرط باندې وذالک دا تعصیب باندې میراث ورل د پلار چې دی دا عند عدم الولد دا په نیز د او په نشوالي د ولد عام دي کوم مذکری او کوم مؤنثی نی لوري نی زوی د مړي یادې ګورخه د مړي زنه نه د بل خاون نه زنه نه د بل خاون دا دغه چې کوم دی پلار دی به چې کوم دی بیا تعصیب محض په وخت نشوالي د ولد کې چې ولد د مړي نه یا ولد د ابن ولد هم نه و ان سفلا او د غیر هم خطر نه اب مثال بسنګ یو سره مرشه لارې پاتې شو نور څوک نشته لارې پاتې شو نور څوک نشته کنه کروري نه خو محروم ځکه چې قوي عصبه ده کنه نو المال كله له بالتعصيب المال كله له بالتعصيب والجد الصحيح د حالات خضري وخلاص شو چې پلار نه د پلار په ځای د پلار موجود هغه وجد الصحيح جد صحیح چې په میراث ورو کې یا په استحقاق کل اب په شان ته اب دې خو په یو شرط باندې چې دا پلار د مړي نه او جد وی کدوړی
جدم جم دی او پلار جم دی دی پلارم جم دی نو بیا دا جد چې دی بعیدم دی او اب قریب دی بیا به میراث اب وړي خو دې سره شرط دا دی د جد په میراث دا شرط دی چې عند عدم ابي په وخت د نشوالي د اب کې چې اب نه نو جد په شان دی د اب په وخت د نشوالي د اب کې ها الا مگر دا جد په شان دی د اب نه په سلور مسلو کې الا فی 4 مسائل او هغه په خپل ځای کې راځي یو بای نمبر وسنذكرها فی مواضعها ډیر زر د ذکر وکوم هغه سلور مسلو لرا فزين خپلو کې دا ها ضمیر په تعویل 40 چې جمع په تعویل د جماعت سره مؤنث نه ځکه ضمیر د مؤنث سره فی مواضعها په زين خپلو کې ان شاء الله تعالی کوي الله پاک خجی اوس بل خبره کوي ويسقط الجد بالاب او ساقيږي جد په وجود د اب سره چې ابم جم دی د مړي او جدم جم دی نو دا جد محروم وي ولي لأن القريب يحجب البعيد لأن القربات تحجب البعد نزدي سړی چې دی نزدي وارث لري وارث محرومه کوي لري وارث محرومه کوي ولي لأن الأب أصل فميراث کې دا اب اصل د جد لپاره ځکه اب اصل له په میراث کې په پرشتي او په خپلولې د جد کې مړی تا اصل کې خو جد اصل د دنیا ته د اب راغلی چې دا اصل موجود جد هغه له حاصل خو جد اصل له دنیا ته پراتلو په تناسل او توالد کې په وجود کې دا جد اصل له کدا اب نه دا جد نه دا اب دنیا ته نو راغلی هغه له حاصل خو هغه اصل له لیکن د میراث په جهت سره اب اصل دا جد الله جد شوی دا پلار دی کنه نو دا مړي ته دا جد چې نږدې دی اب په وجه نږدې دی کنه نو دلته اب اصل دی ځکه اب چې اصل دی په میراث کولو وړلو کې په رښتیا په خپلولې د جد کې مړي ته او جد کم یو چې کم دی په شانتي د اب دی ول جد الصحیح جد صحیح په شان اب دی په میراث وړلو کې ادا څوک دی وهو الذي دا هغه کس دی کله چې ته نسبت مړي ته کوي نو څه چل کېږي لا تدخل في نسبه الى الميت لا تدخلوا د پاره فاعل دخه نو کله دا هغه دا جد صحیح چې نه داخليږي په نسبت کول د دغه چې کله ته مړي ته کوي نو سبق نه دا لفظ پکې نه راځي نو هغه جد صحیح لکه ابو الاب دا صحیح دی اوس ام الاب نو دی اب کې د په نسبت کې مړي ته عمر علاوه دا څوک دی دا د مړي د پلار د مور پلار دی نو دا جد فاسد شو چې پکې نه راځي الا واما لاولاد الام دا دریم کس شروع شو د زویل فروز تنارینه کې اما لجد اولاد الام چې دي ته اخیافي وي کرور او اولاد وي اولاد کې رور خور دواړه عام دي او دا ویل کې او عام شکنه اي الاخوه والاخوات لام اولاد الام مراد درونه دي او خويندې دي لام د دې لپاره احوال ثلاث په میراث کې د دې احوال دي بالترتیب السدس للواحد سدس دې د پاره د یو کس چې یو نه سدس باندې کنه کزنانی که اختین بسدس وړي او که اخین بسدس وړي او والثلث او ثلث دې حال ثانی دا دی چې ثلث دې للاثنين چې دې کله دوه خويندې ضروري یا یو خوري دې له ثلث خو مشترک اول مشترک کدوی او کد دو نزیاتی ذکورهم و اناسهم فی القسمت نارینه دی او زنانه دی په تقسیم کې په حقدارۍ کې برابر دی یعنی یو شانتی دی د دویم حال شو چې دوی یا دو نزیاتی نو ثلث بوړي او دا اصل بردی په کې مشترک وي بین السویه په برابر باندې خجی او درم حال دا د اخواتو لابن و امن خیافیو چې ساقطیږي په ولد د مړي سره ولد بیا عام دی که د مړي زوی دي ساقط دي که د مړي لوري دي ساقط دي
څنګه په ولد الابن سره د ابن کچری د خپل ولد نه د مړي د ابن ولد هغه عام د کنارینه یعنی کپوتای کپوتی خجی وسفلا کپړپوتی کپړپوتای وبالاب او په اب سره دي ساقطيږي چې د مړي اب جم دي او دي هم دي ساقط محروم والجد او په جد سره دي ساقطيږي بالاتفاق په اتفاق د علماء د حنفیانو سره په نيز زمون باندې دا ذوی الفروض لار د نارینونه و اما للزوج او دا سلورم دي د نارینونه ارچ زوج فله حالتان د دې فيه د حالن په منځ کې له روباسه فله حالتان دله دو حالت دي په میراث کې یو حالت الاول النصف نصف کېږي د دې چې زوجه مړی خو کله عند عدم الولد په نيز د نشوالي د دغه زوجي کې چې ولد نه د زنا نه د بلنه پوهیږي نه د خاون نه د بل خاون دا رنګ ولد الابن د ابن اولاد ابن نارینه کزرانه وان سفلا او د زوی اولاد هم نه د دې بیا نصف وړي والربع الحال الثاني للزوج الربع اکبټچاری سره مع الولد سره د ولد د مړینا سره د ولد د مړینا دا ولد کړه دی خاون نه او که د بل نه خو دې اولاد وي نو د خاون ربع ده اولاد عام د نارینه او که زنانه دا رنګ اولاد الابن د ابن ولد امني اغم عام د نارینه او که زنانه او بنت ابن امني او پوتا پوتی امني تو انسلا پر پوتا پر پوتی هم نه مبارک